ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. مضمون د سورة النساء روانو چې تاسو د یو نفس نه پیدای او ټول یو جنس یې واړه او لوی زنانا او نارینانو د هر یو حق ادا کوي. د نفس واحده نه یتیمان هم دي، نو وآتوا الیتامی اموالهم. د نفس واحده کې ستاسو بیبیان هم دي، د هغې نه پیدا دي. وخلق منها زوجها. نو ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء. نو دغه زنانه دي، د دوی مهرونه دي. نو وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. نو وشوي چې د یو نفس نه پیدا دی او یو جنس دی، نو که یو سړی ناپوهه دی، ساده دی، نو هغه دوکه کومه، د هغه مال خورمه، سبوعیت لري که نو بهیمیت لري که. ځان نه لیوه مه جوړو چې د بل په مال باندې ورشي. نو ځان نه درنده‌توب لري که چې د خپل مال ډېرولو فکر کې د بل مال وخوري او هغه دوکه کړي. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي مه ورکوئ تاسو بېوقوفانو ته اموالکم التي مالونه خپل هغه جعل الله لكم چې ګرځولي دي الله ستاسو دپاره قیاما سبب د ژوند. وارزقوهم فیها او ډوډۍ ورکوئ، خوراک ورکوئ هغوی ته په هغې مالونو کې، کپړې ورکوئ هغوی ته، او وایئ هغوی ته قولا معروفا وینا ښایسته. لږ غوندې توجه کوه. یو څو خبرې درته کوم د مفسرین کرامو بیا ځم. یو دا ذهن کې کېږده چې دا مراد په بېوقوفو سره څوک دي. یو قول دا دی چې دې نه مراد زنانه دي. زنانه ساده ده، ستا نکاح کې راغله یا ستا خور ده او ستا مور ده، نو د هغې مالونه خورمه چې ساده ده پوهېږي نه. الله اکبر. خلک د خیر دویسې نه ورکوي، ګوته دې ولګوي، دمکي ورله ورکړي، ورته وایي یاره جي مال اخلې کروڑ اخلې، نو هغه خو ساده او مینه ناک دی. نو هغه وایي روړ اخلم، نو روړ لیوه د هغې په مال قبضه شي او د هغې زړه نه وي او دی د هغې په مال باندې قبضه شي، هغه وکړي. دارنګه زنانه نو زنانه چې دی ولا په واده کې ډېر زیات مهر مقرر کړي، کوی دن کې واده کوي چې کله کور ته راولي، نو چې کوم لیوګانې نو داسې درې څلور ورځې چې تېرې شي خوشحاله خوشحاله ساتي، نو هغې ډېر مهر لیکلی ورته وایي یاره جي زما ستا ژوند تېرېږي، دا مهر ما ته معاف کړه. نو مهر ورته معاف کړه. نو چې مهر ورته معاف کړي خو سادهی مینه ناکې دي، نو چې مهر معاف کړي نو دا لیوه بیا چې دی د هغې سره ظلم شروع کړي او هغه ظلم شروع کړي ځکه مهر خو هغې معاف کړ، نو چې معاف یې کړ دی هر ثبوتونه دغه کړي لاسته کړي، نو بیا ظلم شروع کړي، بیا حرامي د هغې هغه مال خوري او هغې سره ظلم کړي. دارنګې د دې نه دویم قول مراد صفحانا، دویم قول مفسرین کرام وی مراد دینا ماشومان
او زنانه دواړه دي ماشوم دی نو د هغه مال مه خوره دارنګې مراد دینا اولاد دی درېیم قول مراد دینا اولاد دی اولاد کا ماشومان دي نو د هغوی مال مه خوره بعضې خاماران داسې دي چې هغه د خپلو بچو مال خوري الله دې موږ وساتي بل قول دا دی چې د دې نه مراد یتیمان دي د یتیمانو مال مه خوره مه ورکوه بېوقوفانو له مالونه خپل څه معنا د بېوقوف د مال حفاظت وکړه خو پنځم قول چې هغه غوره دی نو هغه دا دی چې دې نه مراد مطلق دی ابو سلیمان دمشقی وی کل سفیر یستحق الحجر علیه دینا مراد چه دے نو ہر سادہ دے تاثر دکان کے شریک دے تاثر چه دے نو مال کے شریک دے کاروبار کے شریک دے پویا نہ دے پاغکار نہ پوئی گے او تب پوئے نو داغه د مال حفاظتو کا هغه بې ځایه مو استعمالوه او خورئ مه هر شریک د مراد دی ابو سلیمان دمشقي رحمه الله وایي دارنګې علامه ابن جریر طبري وایي دې نه هر ساده سړی مراد دی چې هغه تا سره په څه کې شریک دی یا د هغه مال تا لره په څه ذریعه لاس له راغلی دی د هغه مال مه خوره بیا دویمه خبره دا کوم اموالکم مفسرین کرام ذکر گئی اموالکم نه مراد چې ده نو اموالکم نه مراد مفسرین کرام وی اموالهم ده ما دا وګوره دې نقطې ته وګوره الله دې ما تا پوه کړو د نقطو نه علاوه زما اوس عمل کې الله راولي ما دا وګوره تعبیر دے چکم دنو وی اصل کے وہ اموالہم او تعبیر دے نشو دے پا اموالکم سرا اولی ساما کا خیال دے مراد دا دی مور کوئی اغینا مالون دا غینا خود دے اموالہم نا تعبیر شو دے پا اموالکم سرا خپل مالون یعنی تاسو والا خپل مالون مول دا اولی اشاره ده دې خبرې ته چې ستا د دې ساده ورور مال ستا د دې ساده ورور مال دا داسې دی لکه ستا مال د دې حفاظت داسې وکړه لکه څنګه د خپل مال حفاظت کې د اموالهم نه تعبیر په اموالکم سره دپاره د حفاظت کړی دی که دې بېوقوفه ساده دی ته خو بېوقوفه نه دی ته چې څنګه خپل مال حفاظت کې یو روپۍ ستا نه څوک نشي کمولی نو د دې ساده ورور په مال کې در نه څوک یوه روپۍ کمه نه کړي نه ته کمه کړي التي اعمالنا جعل الله لكم قیاما چې ګرځولي دي الله هغه ستاسو لپاره سبب د ژوند دا مال سبب د ژوند دی نو ګوره قیام ورته وایي سبب د ژوند ورته وایي دې کې ناشنا اشاره ده ما ته ګوره دې کې ناشنا اشاره ده خلقکم من نفس واحده کې درته ویلي یو نفس دی نو چې یو نفس دی نو ګوره د یو بل سره دوکه مه کوئ یو څیزونه او دا مال صرف سبب د ژوند دی ګوره بره هغه مسبب الاسباب موجود دی بره هغه مسبب الاسباب موجود دی دا تخته به ستا الټه کي او ګوره هغه ته به برابر کي بیا به سبا تا به ته محتاج یې دا خو سبب د ژوند دی ورزقوهم د مال حفاظت ورله کوه ډوډۍ ورکوه هغوی لره په هغه مال کې ورته وایه راشه ما ډوډۍ وخوره بچې راځه روړې چې ډوډۍ وخورو وکسوهم جامه ورکوه هغوی لره په هغې کې او وایه هغوی ته وینا ښایسته څه معنا
ساده دې بیوقوف دی نه پوهېږي راکړه او تا ته وایي ماله مال راکړه سارواره دی ستا چې کوم دی نو یو یتیم پرورش کې دی یا چې دی نو یو بل ساده دی شریک هر څوک چې نه پوهېږي ورته وایي ستا ده درګو مې لله تعاله مې ساتلی دی دا نه چې ورته وایي څه نه چې بل دی که کواړې روانې کوم په دې بدله که مان تپوس وکړې نه نه ورته نرمه خبره کوه ښکلې خبره کوه چې هم ستا نه بد څه نه شي وابتلوا الیتاما او امتحان کوئ په یتیمانو حتی اذا بلغوا النکاح ساده دی که نه نه پوهېږي تر دې پورې چې ورسېږي هغه وخت د نکاح ته نکاح نه مراد دې ځای کې وخت د نکاح دی فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ها که وموندل تاسو د هغوی نه هوښیارتوب ورکئ بیا هغوی ته اموالهم مالونه د هغوی ولې کتل مخکې تعبیر کړی په څه سره په اموالکم سره اوس یې تعبیر وکړی په اموالهم سره پوهېږي پرې نه ورکئ هغوی ته مالونه د هغوی ولا تأکلوها اسرافا مخورئ تاسو هغې مالونو لره اسرافا مسرفین په زیاتي سره وبدارا او په زر زر خوړو سره اسرافا هم مصدر دی نو بدارا هم مصدر دی مفسرین کرام وایي اسراف په معنا د مسرفین دی او بدارا په معنا د مبادلین دی اسرافا په زیاتي خوړونکي په داسې حال کې چې دغه خو چې یو بیټ هم راغی دې سم خوشحالي چې ماله کاکا عجیب ښکلی بیټ راوړی دی او ډېر خوشحاله کېږي ساده دی وړوکی دی که نه یاره یو کوټ چې راشه وړوکی دی او په لږ څه باندې دوکه کا او ډېر څه دی نه څه کا نه دا ظلم مه کوه داسې حلاله شریک الله اکبرو د دې یادنا چې دی بلو شي امتحان څه دی امتحان یې دغه دی امتحان پې کوه وابتلوا الیتاما داسې لږ ګوړی شو ورته ورکړه داسې یو مثلا د نن وخت مطابق ورکوله داسې یو 5,000 روپۍ وایي ها بچې دا جیب کې کېده غلی ورته ورپسې روان شه چې د شي څه مازغر ځای له راغلي دي که نه دي راغلي نو که دی لاړو او هوټل کې خپه پخپه واوله او هلکه 2 پلیټه بریاني راولېږه او یو ځان سره دې خوا کېنولی بل ځان سره دې خوا کېنولی او بریاني راولېږه ما وې هوټل یې ورسره هم راوړه اواز وکړي فرجړی هوټل یې راوړه او دا چې کوم ځان سره لسته خوشي را روان کړي دي هوټل یې وسکولی او دا بریاني دي بیا د هغې نه پس ته راسې لاړ هلکه پالوله ډېره مزه ده راځئ نو هغوی ورسره هم روانې دوس پیسې وندې راړه جي پالودې راړه هلکه یو سټینګ هم راړه یو دا راړه دا وازونه کوي ته پوه شه چې دا شی لا خر دی دې کې لا عقل نه ده راغلی او که ته د تا پیسې ورکړې او دا جیب کې کېښودې د ضرورت مطابق یې د خپله خرچه وکړه چې کور ته راته نو هغه خپلې کونډې مونډې کتل او هغه خپلو وروڼو ته ماشومانو ته یې کتل په لاس کې څه پیاز او ټماټر را روان کړي وو څه خواږې را روان کړي دي کور یې راغلل ته پوه شه چې شی هوښیار شوی دی بیا به له ورکړه دا امتحان دی لکه دا چې دا پلانکي ځای کې هوټل دی راځه البیرا ته ځو او ور خلاص او راځه دې کوم نه نو د کراچۍ بریاني ډېره مزه ده عیار هغه ځای کې چرګ په لوم کې پخېږي څه ناشنا شی دی ستا لوم ورک شه تش لومونه پرېږده دا مې وقوه دی دا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح
وقت نکاح پورے داغی امتحان کو ومن کانا غنیا فلیستعفف ومن کانا غنیا ہر سوک چدیگا مالدار زان دے بچ اساتی زان دے بچ کی رمان دے یتیمنا ومن کانا فقیر او سوک چه غریب دے فلیاکل بالمعروف نخری دے اغی لرا فخیست طریقے سرا معروف سر شریعت مطابق من کانا فقیر او سوک چه غریب دے فقیر دے ندے یتیم نمال حفاظت دے گئی او خوری دے دا غینا خوب شرعی طریقے سرا دا غی حفاظت دے مناسب مزدوری لگی او دا غی مال کی چی تجارت کے مناسب مزدوری دے لگی او اگر انسان لبیا چکے اندر استعمالی یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دینا مراد قرض دے فَلِيَقُلْ بِالْمَعْرُوفِ خورید اغیلرا بالمعروف فقرض سرا قرض دے واخلی چکر ماندر شنو بیا باغلا قرض ورکی وَإِفَإِذَا دَفَاتُمْ إِلَيْهِمْ چورکے والا مگوات ہو گرزو اسینا چتا ٹول مرزان خوڑا لگی او ځان دې وقفه کړی او د خلکو دشمنی دې په سره غستی او چې مال ولا ورکړي سبا منکر شي او تا ول روپۍ ورکړی دا او انا اهل او خاطر ګنده وینا په سوچ زمیرو او هغه باندې بیا دا ویوکړي چې ما ته زما مال نه راغلی نو پرورش دې مو کو د مال حفاظت دې مو کو نو چې مال ورکړي فَإِذَا دَفَعْتُمْ کلچ ورکوئی تاسو اغیتا مالون داغی یعنی اردتم دفع الاموال الیہم کلچ تاسو ارادہ اکڑا دمال ورکولو اغیتا فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ نُگوان قائم کئی باغی باندے یو در سلورتا نراولا وغکینوا ویدی لما دا تم مال ورکو داغی پمخ کی ورکا چی سبب یا انکار نکی وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ماشاءاللہ جملہ ناشنا رہی وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا کافی دے اللہ حساب دون کے کتاب بے حقوق مال ہو تا سرب ہم حساب گئی کاغا پتا باندے درو ٹوٹو نداغ سرب ہم حساب گئی وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا